د توبې اهمیت، فضیلت او د توبې حکم. توبه څه ته ویل کېږي؟ د دې متعلق ستاسو په وړاندې مختصر ذکر کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما قدرمندو عزتمندو مسلمانانو، الله رب العزت په خپل بندگانو باندې دومره زیات مهربانه دی. که د هر څومره ګناهګار وي، که د انسان دا ګناهونه د ځمکې او اسمانونو ډکي، که انسان سر نواله خپو پورې ګناهګار وي، دا په دې ګناه کې لت پت وي، خو که دی په حقیقي معنو کې د الله رب العالمین نه معافي وغواړي، الله رب العالمین دې معاف کوي، دا د ګناه نه بالکل پاک کوي. لکه څنګه چې حدیث پاک کې دي، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، چې توبه ایستونکی د ګناه نه داسې دی لکه ګویا چې د دا ګناه کړی نه وي. او د اسلام حسن هم دا دی چې اسلام یو داسې عمل ښودلی دی چې انسان هر څومره د ناامیدۍ په دلدل کې او د ناامیدۍ او د مایوسۍ په تیاره کې پروت وي، دی د الله تعالی نه باغي او سرکشي اختیار کړي وي، خو دی بیا په دې خپلو کړو باندې خپېمانه شي، نو الله رب العالمین دته خوشخبري په خپل کلام پاک کې ذکر کړې ده چې په صدق سره زمانه معافي وغواړه، توبه وباسه، دغه ستا ګناهونه به د مغفرت په صابون وینځم درله، ستا به بخښنه وکړم، ګناهونه به درته معاف کړم. توبه څه ته ویل کېږي؟ نو تاسو ته مختصر د دې تعریف ذکر کوم. توبې لغوي معنی ده رجوع کول، راګرځېدل، د ګناه نه بیرته راګرځېدل. او اصطلاح شرع کې توبه ویل کېږي په تیر شوي ګناهونو باندې خپېمانه کېدل، هغه پرېښودل او د نه کولو عزم او اراده کول، دې ته توبه ویل کېږي. علامه قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر قرطبي کې ذکر کړي دي د دې آیات مبارک لاندې، انما التوبة علی الله للذین یعملون السوء بجهاله. په دې کې فرمایي چې کوم یو انسان کې څلور شرایط بیا موندلی شي، یا د کوم یو انسان یا د کوم یو مسلمان په توبه کې څلور شرایط بیا موندلی شي، د ده دا توبه قبوله ده. که دا څلور شرایط د انسان په توبه کې، د یو مسلمان په توبه کې نه وي، نو فرمایي د ده دا توبه قبوله نه ده. هغه څلور شرایط کوم کوم دي؟ د ټولو نه لومبې په زړه سره په دغه ګناه باندې خپېمانه کېدل، چې کومه ګناه ته کې چې ته په زړه کې په دې خپېمانه چې دا ګناه مانه شوې ده او په دې باندې ته خپه یې په زړه کې. دویم نمبر، په الحال دا ګناه پرېښودل. لکه ډېر خلک داسې چې توبه وباسي خو بیا هم په هغه ګناه کې اخته وي، نو دوی دا توبه قبوله نه ده، بلکې توبې د قبولیت دپاره پکار دي چې فوراً دا ګناه پرېږدي، که هغه نشه وي، که هغه بل یو ګناه وي، که د الله یو بله نافرماني وي، خو فوراً دا ګناه پرېږدي. نمبر 3، په آینده کې د دې ګناه د نه کولو په ښه عزم او اراده وکړي چې آینده کې به زه انشاءالله دا ګناه نه کوم. دریم شرط. څلورم شرط علامه قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر کې دا ذکر کړی دی چې دا ګناه پرېښودل د دې انسان، د دې مسلمان، دا د الله تعالی نه د حیا د وجې نه، د الله تعالی نه د یېرې د وجې نه، یعنې داسې نه چې دا انسان څوک مجبوره کړي په زور زبردستۍ پې دا ګناه پرېږدي، دا توبه نه ده، بلکې توبه چې دا ګناه دی پرېږدي، خو د الله تعالی نه د حیا د وجې نه پرېږدي. دا ګناه د چا د روب د وجې نه، د خپلې مجبورۍ د وجې نه پرې نه دي، بلکې د الله تعالی د حیا د وجې نه پرېږدي.
نو الله تعالی دې مونږ او تاسو کې دغه قسم حیا پیدا کړي او ان شاء الله د توبې متعلق به تاسو ته آینده کې هم نور د دې وضاحت کوم وختن په وختن مونږ او تاسو چې د دې نه پوره پیدا واخلو دا زمونږ او تاسو د ټولو لپاره د خیر ذریعہ الله دې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوان الحمدلله رب العالمین.